یو بدترین ګناه طرف ته ستاسو ذهن بوزم او عوام دې طرف ته متوجه کوم. دا ګناه ډېره زیاته بدتره ګناه ده. دا داسې ګناه ده چې په مونځ باندې ولاړې دا ګناه به تا سره در سره وي. دا داسې ګناه ده چې په سجده باندې پروت وي دغه ګناه به تا سره سره وي. په رکوع کې به دغه ګناه در سره وي. دغه ګناه چې ته اودس کې په اودس کې ګناهونه راځي بیا به هم دغه ګناه تا سره در سره وي. دغه ګناه د کعبې نه طواف کې دغه ګناه به تا سره سره وي. دغه ګناه چې په حجر اسود کې دې سر ورکړی بیا به هم دغه ګناه تا سره در سره وي. په عرفات کې سر ته ورکړی دی الله رب العالمین ته چغې وی بیا به هم دغه ګناه در سره وي. او دارنګې په عرفات او مینا او مزدلفه کې دغه ګناه بیا به هم تاسو در سره وي. تا نه دغه ګناه لرې کېږي نه. هر حالات کې دغه ګناه به تا سره سره وي. دا څه ګناه ده عزتمندو مسلمانانو ورونو؟ د نبی علیه الصلاة والسلام سنت مبارک، د نبی علیه الصلاة والسلام په زړه باندې چاړه راښکل، د نبی علیه الصلاة والسلام زړه خفه کول، دا لوی ګناه دا ږیره خرول دي، ږیره وړه کول دي د خپل حد. او دا یوازې نبی علیه الصلاة والسلام نه بلکې د تمام انبیا علیه الصلاة والسلام په زړه باندې چاړه راښکل دي. لہذا داسې قسمه ګناهونو نه ځان وساتو او د دا قسمه ګناهونو نه اجتناب وکړو. موږ د نبی علیه الصلاة والسلام امتیان یو. بیا د نبی علیه الصلاة والسلام سره د عشق هغه دعوه چې کوم د هغه رښتونی کړو. د دنیا څه معمولي فایدې د وجې نه موږ او تاسو د نبی علیه الصلاة والسلام داسې اهم سنت دا قرباني کوو، دا لر کوو. هر سهار د پیشاب په نالی کې د نبی علیه الصلاة والسلام سنت رواني. او بیا موږ چې بل ملک کې ګستاخي وشي بیا چغې وهو زه عاشق رسول یم ګستاخي وشو. هلکه ته په خپله ګستاخي کې د نبی علیه الصلاة والسلام د سنتو مبارکو هر سهار په دغه پیشاب نالو کې دغه سنت د نبی علیه الصلاة والسلام رواني. ولې دا ګستاخي نه ده؟ د ښځې دپاره یا دانګې نور د دنیا د زیب و زینت دپاره دغه سنت د نبی علیه الصلاة والسلام دا ته لرکې. لہذا نوجوانو په خدمت کې او دارنګې سپینګیري هلکه سپینګیریا تا خو یو خبر په یو خپه په قبر کې دا بله د بار ده. لہذا ته خو اوس داسې مه کوه. نو چې کوم نوجوانان دي او کم بوډاګان دي ټول په خدمت کې دا درخواست دی چې د دې ګناه نه ځان وساتو. ځکه په منځ کې هم دا ګناه را سره ده، په هر حالات کې، روژې په حالات کې، د حج په حالات کې. لہذا چې داسې قسمه ګناهونو نه موږ اجتناب وکړو.